نو دا دې لپاره استعمالو چې داسې نماینده مرکز ته او صوبې ته ولیږو چې هغه هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ هم وکړي او زمونږ د علاقې د پسماندګۍ لرې کولو لپاره چې هلته نه وسایل روړي دلته کې چې زمونږ علاقه چې هغه ترقي وکړي. په دې وخت سره به مختلف خلک به راځي، څوک به د نوي پاکستان په نوم باندې تاسو سره خبرې کوي، څوک به د ووټ دا سلسله د مذهب سره تړلو کوشش کوي او بیا به تاسو نه ووټ غواړي. تاسو په بنیادي هغه مقصد باندې پوه شئ چې د دې بنیادي مقصد دا دی چې موږ صحیح نماینده ولیږو چې هغه زموږ د حق تپوس وکړي، چې کوم هغه اواز وي چې هغه به مضبوط اواز وي، چې هغې ته د اسلام آباد خلک هم توجه ورکوي او د پېښور خلک هم توجه ورکړي. زما خیال دی چې د قومي وطن پارټۍ نه او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا نه به تاسو ته ښه اواز چې دی میلاو به نه شي، ښه نماینده به میلاو نه شي. دا څلور نیم کاله قومي وطن پارټي د اسمبلی حصه نه وه، په هغې کې تاسو ولیدل چې هغه شانتې دې علاقې له توجه ورنه کړی شو. دا بعضې خلک اوس که بعضې کارونه یادوي نو دا خو زمونږ سره چې کله وو نو مونږ ورله منظور کړي او هغې باندې چې دی هغې کارونه باندې صرف دغه کوي چې یاره راځي او وایي به چې یاره دا مې کړي او دا مې کړي. نوې منصوبه دې وښیي چې نوې څه منظور کړي دي او نوې څه د علاقې لپاره کړي دي. عزتمندو، زه به دا به مې درخواست چې نن دلته کې راتلو بنیادي مقصد هم دا و چې موږ دلته به طور یو جرګه تاسو ته راغلي او دا تاسو ته وایو چې یاره تاسو راپاسئ او دا دې الیکشن کې به موږ سره مرسته به هم کوئ، راپاسئ به دا الیکشن به خپل الیکشن به ګڼئ، تاسو به راپاسئ او کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځئ، خلک به په دې خبرې باندې پوهوئ چې د دې وخت دا ضرورت دی، د دې خاورې دا ضرورت دی، زمونږ د علاقې دا ضرورت دی چې مونږ په 8 فروری باندې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کامیاب کړو، زمونږ د علاقه به کامیابیږي. بیا خصوصا ما ته مخامخ چې دا کم ځوانان ولاړ دي هغوی ته زه دا ویل غواړم چې د کروڑ نوکرو ورکولو دروغ دعوې خو بل چا کړي دي، خو اصل معنو کې که دلته کې روزګار چا ورکړی نو هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ورکړي. او د دې شي تاسو ګواه، د دې شي تاسو ټول چې تاسو ته پته ده. نو دې لپاره زه به دا ځوانانو ته هم دا درخواست کوم چې تاسو به راپاسئ، تاسو به په خپله جدوجهد کوئ، په خپله به دا ګڼئ چې یاره دې وخت سره چې مونږ د پارټۍ لپاره، مونږ د ملي رهبر لپاره اواز اوچت کړو، د هغه لپاره وګرځو، هغه لپاره کور په کور ته لاړ شو. نو دا داسې شوه چې مونږ خپل مستقبل روښانه کړو، مونږ د خپل ځان له دلته کې روزګار راوړلو لپاره چې دی هغه کوششونه نور تیز کړل، دغې باندې به کوشش کوو. به انشاءالله زما دا یقین دی چې ستاسو په شانتې ښه مشران، ستاسو په شانتې ښه خلک چې مونږ سره وي، انشاءالله کامیابي به تاسو ته میلاویږي، کامیابي به مونږ ته میلاویږي، کامیابي به دې ټولې علاقې ته میلاویږي.